الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا آیات درشتم نمبر آیات د سورة الكهف دې آیات ما قبل سره تعلق او مناسبت ده چې د دې درو خبرو په باره کې تپوس شوی و مشرکین مکه او د درو خبرو باره کې د نبی علی سلام نه تپوس کړو یو خبره د روح و دویم د اصحاب کهف و دریم د ذوالقرنین و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د دې جواب ز سبا درکم سبا چې ویل نو د هغه سره ان شاء الله د هیر شو نبی پنځل سره یا سلوي خره پس چې دین وحی راغله او دا تنبیه وکړه ولا تقولن لشیء او ته هرگز موایا لشیء یو کار لرا کار غټ وی او کوړ کی وی انی فاعل ذالک یقینا زکون کیم دې کار لرا غدن سبا چیرې دا کار په سبا وکم د سموایا کوه الا ان شاء الله دا ور سره وایا کو چری الله او وخت دا ور سره متصل وای ان شاء الله ویل په کلام کې دا ډېر دخل لري ان شاء الله ویل دا به متصل وي او کنا جدا جدا به وي چا اوس یو کلام وکړو کيره ما دا کار وکړو ان شاء الله یعنی خدای ته وایي چې په ما باندې پزر طلاق ان شاء الله نو ان شاء الله وسره وي نو طلاق نه واقع یو کس قسم وکړي چې زماده قسم وایي ان شاء الله زبدا کار کو نو چې ان شاء الله وسره وایي نو دا کار ووم نه کی نو دا سړی حانس کیږي نه بیا ان شاء الله به اعتبار کوم وخت کیږي سعید ابن جبیر او حضرت عبد الله ابن عباس حضرت عکرمه دا حضرات فرمای چې ان شاء الله چا یو خبر وکړو ان شاء الله په فکال پسوي نو هم بل دې اعتبار چې دین دا بکوي کی ان شاء الله بل د معتبر وي او حسن بصری رحم الله فرمای چې نه ترکمه پوری چې مجلس لګیدل دی یو خبره وکړه او د مجلس په اختتام کې د ان شاء الله نو دا ان شاء الله به معتبر امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې هغه ټیم معتبر وي چې د خبرې کوي او په خبرو کې ډایرک ان شاء الله یو وي په خبرې کول او ډایرک پکې ان شاء الله نو وي کورست دی بیا ډیری وي خو بیا به اعتبار نه وي
ان شاء الله به صرف کلام متصل لروي کلام منفصل لره به اعتبار نه چې کومه ان شاء الله د خبره سره متصل و او د هغه به اعتبار وي او کچري د ان شاء الله د خبره سره متصل نه و نو د هغه به اعتبار نه وي لکه خلیفہ منصور د امام ابو حنیفه رحم الله په دور کې د عباسیو خلافت د عبد الله ابن عباس یو د منصوریه د دیني کو نو چا د دې په دربار کې منصور ته شکایت وکړ چې امام ابو حنیفه رحم الله ستدنی کا په مسلک باندې نه چلیږي ثاني کوي کو سره کار پورې ان شاء الله و نو د کلام اعتبار دی کی امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې نه پر کلام کې اتصال خبرو کې متصل او ضروري اعتبار دی او کو جدي وي به اعتبار نه وي نو استاد نیکه مخالفت کوي خلیفہ منصور امام ابو حنیفه رحم الله راو تو استاد مسلک رشاد دا چې کوم ماته بیان شوی امام ابو حنیفه رحم الله تو فرمایي چې اعظم دا مسلک دی په کلام کې متصل ان شاء الله او معتبر وي او کال پسې اعتبار دی نه زماده نیکه خدا مسلک دی هغه مخالفت ولې کوي هغه مخالفت زه کوم چې تا ته پکې نقصان رسي تا ته پکې نقصان رسي څنګه هغه دا چې تا نه څوک دلته بیعت والی تا سره بیعت وکي عهد شو نو کو چرې دلته کې هغه ان شاء الله نه یو بیا په کور کې ان شاء الله وای نو بیا خو ستاسو عهد سره اعتبار نشته ولې چې ته وایې چې ان شاء الله ځان نه معتبر ده نو هغه په کور کې ان شاء الله وای نو دا خو بیا ستاسو سره بیعت نشو دا خو بیا عهد نشو نه خلیفہ منصور امام ابو حنیفه رحم الله تو وسه خبره صحیح ده او کم سړی چې شکایت کړو نو هغه د خپل دربار نه چې دینه دای بهر فرمای الا ان شاء الله دا ان شاء الله ان شاء الله کلمه چې دا ور سره وای نو کو چېرې تاسو قسم خوړلې وي او هغه کار بیا ومنه کې خو تاسو سره ان شاء الله ویلو نو دې قسم کې بیا سړی نه خانس کیږي واذكر ربک اذا نسيت او یاد کا تخپل رب لرا کله چې تهیر کی نسیان دا چاره طرف وي نو نسیان او هیرا دا راځي په سړي باندې د شیطان د طرفه نکله چې سړی د الله جل جلاله ذکر کوي په هغه سره شیطان تختی او چې شیطان و تختی نو په باندې بیا هیرم ناراضي دنه بیا خبره نه هیریږي دیو جنوای واذكر ربك اذا نسيت او ته یاد وخپل رب درکل چې تهیر کی وقل عسى او وایا امید دی ان يهديني ربي دا چې ما رب ما ته هدایت وکي لاقرب من هذا زیاد نږدې دغه نه رشدا تنجاری په اعتبار سره رهنمایي په اعتبار سره هاذا اسم اشاره دا ستراجی ده یا خدا د نسیان تراجی ده چې الله جل جلاله مان دا خبره هیروي دیو جن چې ماته په دینه بهتره خبره را یادې ادینه براته خبره چې نه دا برا یادې او یا وخت راځي دا چې په بهتر وخت کې با د وخت نمخ کې به الله جل جلاله ماته خبره چې دنو دا برا یاد ولبسوا فی کهفهم الله جل جلاله فرمای دوی حصار شول په دې کهف کې کهف مراد څه په دې غار کې غار کې دوی حصار شول نو څومره پوری حصار شو 300 سنین 300 کال دی په غار کې چې دینه د ایثار شو وزدادو 9 او 9 کال په دی باندې سیوای نو کو شمسی کلونه والے یعنی چې د نور په اعتبار سره کم چې اعتبار يهوديان او عیسایان ورکي او نن سبا موږ تم یاد چې 2025 دی او څلورم میاشت تواتم تاریخ دی او اسلامي تاریخ راته نه یاد نو د اسلامي تاریخ ته ویل کېږي قمري سال او د شمسی ته د 2025 ته ویل کېږي شمسی سال نو دا 300 کاله د شمسی په اعتبار سره
او دا 309 کاله د قمری په اعتبار سره نور دوانه یو عمر دي ځکه چې سل کاله چې د شمسي تیر شي نو د قمری 103 تیریږي نو چې د قمری 103 تیریږي نو چې 300 کاله په دې باندې تیر شي نو د قمری باندې به 309 تیر شي وي نو دا نه مراد یو دی قل الله اعلم بما لبثوا 309 کاله تیر کړو خو بیا ماته ته ویلو چې کوم ځای کې اختلاف راشي نو الدکه خپل علم الله جل جلاله تسبار الفکار نو دلته مو قل الله اعلم بما لبثوا هو چې الله جل جلاله خپويږي په هغه عمر کم چې دی په غار کې تیر کړي وو دا هغه علم الله تعالی څومره وخت تیر کړو نو یا خو د دینه مراد دا 9 دی چې په 9 کې اختلاف وو بعض وی چې د 9 دا نه ته ویل کېږي او الله دا تعین نه کړی چې آیا دا 9 ورځې دي کو 9 میاشتې دي کو 9 کلونه دي دا تعین نه نه کړی نو ویل چې الله جل جلاله په دې باندې خپوي او یا ته مراد د دوی د دوباره را بیدارولو نه بعد چې دې کم خوب کو دا غې نه پس الله په دې مرګ راوستي نو په دغه ورځ کې په دغه وخت کې چې څومره وخت تیر شوی دی را دې علم د الله جل جلاله نه الهو بل چاته نشته نه الله جل جلاله په دې باندې خپوي په دې کې دې کې کو 9 نه مراد 9 کاله واغسي شنو دا سیده ځکه چې بحث دلته کې د کلونو روان دي چې کلونو روان دي نو 9 نه مراد دین کلونه شي الله جل جلاله خپويږي دې په دې ساري دو باندې له غیب السماوات والارض او خاص الله جل جلاله سره دی علم غیبانه د اسمانونو پټ علم د اسمانونو او د زمکه پټ هغه پټ چې زما او استاسو د جناتو په نظر باندې ناراضي دا نه چې د الله نه پټوي چې کم سيزونه موږ نه پټتي باغم الله جل جلاله تعالی دی او هر هغه مخلوق چې په اسمانونو کې اوسېږي او دا غینه کم سیس پټ دی نو په هغه باندې الله جل جلاله ته چې دین علم دی نو چې په پټو سيزونو الله تعالی علم دی نو په کارو باندې خو ته په طریقې او لا سره چې دین د علم دی به فرمای له خاص الله تعالی علم دی نو دې سره نفي د الله جل جلاله نه علاوه چې څومره مخلوقات د ټولو نه نفي وشو اذا الله نه علاوه علم غیب دا بل چاته نشته دي لکه د کفار مکه دا نظریه وا چیرې دا سابقه په تبع علم غیب وي نو الله جل جلاله دا غي نفي او پلچنا اصحاب کهف ته چې دین دي د علم غیب چې دین دا نشته ابا صير به او سخلون کې دی الله جل جلاله واسمع او سخاوریدون کې دی ما لهم من دونه من ولي او نشتدي دوی لرا من دونه سوا د الله نه من ولي سوق دوست ولا يشرك في حكمه احدا او ولا يشرك في حكمه او الله جل جلاله په خپل احکاماتو کې هیڅ یو کس چې دین دا نه شریک کوي په خپل فیصلو کې الله جل جلاله هیڅ یو کس چې دین دا نه شریک کوي د اصحاب کهف په دی واقعا کې ډېر لوی د عبرت خبرې چې دی دا پکې پرتی دي یو پکې ټول لوی او عظیم الشان خبره ده چې د دې واقعینا د اولیاء کرامات چې دین دا ثابت دي کرامات د اولیاء او د حق دي علامه تفتزانی رحم الله په شرح د عقاید کې لګي چې علامات د کرامات الاولیاء حق کرامات د اولیاء چې دین دا حق دي
او دا ثابت دي د کثیر صحابهونه ما تواتر كثير من الصحابه دې باندې تواتر د صحابو د ډیرو صحابو نه ثابت دي او دا قشانتی ته صحابو نه رستو کم اولیاء تابعین دي او تبع تابعین دي نه هغه هم وی کرامات د اولیاء او د ثابت دي یو خو د صحابو نه بل د تابعین او تبع تابعین نه دا خبره ثابته ده دویم د قران نم د اولیاء او کرامات چې نو دا ثابت دي لکه د حضرت مریم علیه السلام په باره کې راځي علیه السلام چې هغه تبا به موسم وی چې نو دا په پرتی دي پیغمبر خو نه وا او اولیاء کې شمار دي الله جل جلاله هو ته به موسم یې ورکړي یو دا یاد قرانګي دلته اصحاب کهف باندې 300 او 9 کال تیر شو خو د جسمونه هیڅ خراب نشو دام د دې کرامت دی یاد غرانګي روس بیا روان دي په سورۃ النمل کې د سليمان عليه السلام یو واقعا ده چې وی فرمایل څوک بلال شي او ماته به د بلقیس هغه تخت چې دین دا براوړي ناول عفريت من الجن وجر زبلال شمانا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين نغوي سکه به بتبل خپل زین خو دې دلې نه او ما براوړي ولې سکه چې ډیر زیات طاقت وري بل یو کس دې هغه زبې راوړم قال الذي عنده علم من الكتاب شا عالم بكتاب باندې انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك مخکره دینه چې ستاد سترګو رب شي دا غین هم مخکې به ما حاضر کړی نو آصف نامه او هغه د سترګو پر رب کې تخت دینه دا راوړو سليمان عليه السلام مخې ته کې راوړو نو دا هم داغي کرامات وو نو کرامات د اولیاء او د حق دي ثابت دي د قران نم ثابت دي د صحابون نم ثابت دي د تابعین نم ثابت دي او د تبع تابعین کرامات د اولیاء چې دینه دا ثابت دي ولا تقولن لشيء او تموایا هیڅ کار لرا انی فاعل یقینا سکون کما ذالک دا کار غدن سبا الا مگر وایا ان شاء الله کچری الله مختل واذكر ربك او یاد کته خپل رب لرا اذا نسیتا کله چې تهیر کی بعد یو پسین فرمای اذا نسیت په معنا د غضب تله کله چې ته غوسه شې نو غوسه کې ذکر د الله کو غوسه به سړيږي وقل ويا عسى امید ان يهديني ربي چې هدایتو کی رب زما ما تعالی اقرب زیاد صحیح من هذا د دین رشدن هدایت سره ولا بسو فی کفم او دوی سار شو په دې غار کې د غار د دې کې 300 سنین 300 کالا وزدادو 9 او یا زیات 9 کالا یعنی 300 او 9 کالا قل الله اعلم الله جل هو چې الله جل جلاله خفويږي بما غسل بسوجدي سار شو له غيب السماوات والارض چې الله جل جلاله سره خاص علم دا غیب د پټو د اسمانونو او د پټو د زمکو علم دی ابا سر خلدون کې دی لرا واسمع او خوریدون کې دی ما لهم نشتد لرا من دونه سوا د الله نام ولي سوق ولا يشرك في حكمه او شریک کوي په فیصلو خپلو کې حد یو کس الله دې عمل کوي